وظیفه ده چې امتی ځان ته وایي دی به کوشش دا کوي چې پټکې په سر کما لا اقل یو هفته بل هفته په ټول په سر وایي یو جمعه دی چې پټکی کې ادا کا د هغې او یو جمعو نه ثواب ډیر دی چې بغیر د پټکي نه ادا شوي وي سوچ کوه دا یوازې د مولیانو دپاره نه دی ګورئ چې دا به علما په سر ایښه دا ټول په سر کوي دا ماشومانو ته هم په سر کوي نبی علیہ السلام فرمایي ادبوا اولادکم بثلاث اولاد ته د درې خبرو ادب وښایئ حب نبیکم د سید الکائنات محبت دا ورته وښایئ دغه محبت څه دی د چا چې د چا سره مینې د هغه غوندې کپړې اچوي د هغه غوندې ځان جوړوي د هغه کلی پې ښه لګي د هغه خاندان پې ښه لګي د هغه کلي ته ځي یا کوڅو کې ګرځي را ګرځي مجازي عشقان د معشوقې کوڅو کې ګرځي را ګرځي که نه مجنون باندې به د لیلا د کوڅو سپیم ښه لګېده که ستا د سید الکائنات سره مینه مبارک وي د بچو ته زما مینه وښایه د مبارک مینه څه ده نعتونه پې زده که میلاد ته د ځان سره ګوتې نه نیسه میلاد شریف جلسې ته راوله کور کې د درود شریف ختم شروع که د مبارک علیه الصلاة والسلام او د هغه د اهل بیتو د هغه د والدینو مبارکانو اسامی و آسام و پاک نامی پې یادې که چې بچیا زمونږ د ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نامه محمد مصطفی وه صلی الله علیه وسلم د پلار نامه عبدالله وه د مور نامه بیبي آمنه وه او دومره لوریانې وې دومره زامونو بیا وفات شوي دي د نیکه مبارک نامه عبدالمطلب وه مکه معظمه کې پیدا شو او بیا مدینه منوره کې وفات شو اوس مزار مبارک مدینه منوره کې دی د مبارک مینه دا خبرې بچو ته وښایه دا د نبي علیه السلام مینه ده هسې نه بچې داسې خلکو ته بوځي چې بس هغې ورته وایي چې د پټکو والا نه ځان ساته نو پټکې خو د نبي علیه السلام سنت او کله ورته وایي چې یا رسول الله ویلو والا نه ځان ساته دغسې خلکو ته بچې مه ورکوه مبارک وایي بچي ته زما مینه وښایه مینه د مبارک څه ده د مبارک لباس دی بچی ته وښایه وی دا د رسول الله لباس او بچیا دې سره مینه کوه دا ورته په سر که ډېر خلکو ته بیا زور ورکوي دي ماشومانو ته هم پټکي په سر کړي دي او دي ماشومان هم مریدان کوي بیعت ورته ورکوي پیر صاحب ته کښېني ده ته بیعت ورکه نو تا تاریخ د صحابو کتلی نه دی که تا سیرت د صحابو مطالعه که دوه صحابه کرام غالبا چې زبیر رضی الله عنه دی یو د هغه ورور دی اوه کلن دي او پلار رالیږي وي ورشي نبي اکرم صلی الله علیه وسلم نه بیعت وکړي اصحابه کې ابن حجر اسقلاني صاحب په تاریخ د دغه دوه ماشومانو کې لیکي دا واړه ماشومان دي اوه کلن دي اوه کاله څه عمر یار او سید الکائنات ته راغی پلار رالیږلي یو تا سره لاسنیوي او بیعت کوو مبارک ورته خان دي او دواړه بیعت کوو مریدان یې کوي زی زما مریدان یې تاجدار خط که د ده دین باندې د قربانۍ موقع راغه رستو کېږئ به نه که ستا نفسي او خواهش او مقابله کې د ده سنت راغه او خواهشات به ترې قرباني کړي که د مال د خرچ کولو موقع راغه رستو کېږي به نه که ستا یو ځای کې ستا عزتي د هغې ته خطرئ او اخوا د ناموس رسالت مسله وه د ختم نبوت مسله وه د خپل عزت خیال مه ساته د سید الکائنات دفاع کوه صحابو هر قسم قربانی د سید الکائنات د خاطره او د هغه مبارک د دین د خاطره ورکړې وه ځکه خو د هغه مبارک د عاشقانو فهرست کې اول نامې د صحابو لیکلی شي د صحیح عاشقان صحابه کرامو او مونږ اهل سنت والجماعت د صحابو په لار روان یو ځکه اهل سنت د نبی علیه السلام د سنت والا خلک او جماعت د صحابو د ډلې والا خلک نو کوم چې د نبی کریم علیه السلام د عمل او د عقیدې لاره وه کلکه به نیسو او کوم چې د هغه مبارک د صحابو لاره وه که هغې د محبت نارې لګولي نن که مونږ د یا رسول الله او د یا محمد نارې لګو یار خدا نارې صحابو لګولي دي که نه د یمامې د میدان نه د 1,00,000 صحابو آواز سو یا محمد یا محمد په جنگ یرموک کې غالبا د 41,000 صحابو ناره سوه یا محمد یا محمد
د صحابو کې کخپه کې درد راغلی دی او هغې چې ناره لګوله نارې اوچتوله نو هغې اواز د یا محمده بطور استغاثه د یا رسول الله اواز یې کړی دی که ستا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره رښتونې مینه نو ستا به د ده مبارک د یارانو سره هم مینې صحابو سره به دې هم مینې د هغې په لار به روانې د ده د اولاد سره به دې مینې دا خو ټول مني چې څومره جماعتونه دي چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره رښتونې مینه وه د صدیق اکبر صاحب مینه خو لږ بیا وګوره چې هغه بیا د اهل بیتو سره هغه څومره مینه کړې ده څومره مینه یې کړې ده زمونږ والد صاحب یو واقعه به بیانوله د عمر فاروق صاحب په حواله بیا راځم د صدیق اکبر صاحب رضی الله عنه هغه محبت تم د اهل بیتو سره عمر فاروق صاحب په لاره باندې راښکاره شو ماشومان لوبې کولې په دې کې حسن یا حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک موجود عمر فاروق صاحب کو جلالی و ماشومان داسې خواره شو تښتېدوي عمر راغی رضی الله عنه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی وړوکي ماشوم نوسي ورته وویې چې دنه څوک یېرېږي دا خو زمونږ د نیکه غلام دی دنه خو زه نه یېرېږم زه خو نه ځم نو عمر فاروق رضی الله عنه دا واورېدل نو چې دی واورېدل نو راغو ورته وی چې بچیا دا خبره بیا وکړه هغه باندې دا خبره بیا وکړه بیا ترې نه لیکل واغستو بیا عمر فاروق صاحب وصیت وکړو چې زه وفات شم دا لیکل د خاندان نبوت زما سره په قبر کې په کفن کې دفن کړي را سره کېدی ده چې ما ته نکیرین په قبر کې راځي چې څوک یې زه ورته وایم د خاندان نبوت غلام یم کرانه دلیل غواړي زه به د رسول الله مبارک د خاندان دا لیکل ورته قبر کې ښکاره کوم چې د هغه د نوسو او د هغه د زوم مبارک د هغه د ترزوی د علي کرم الله وجهه د لاس لیکل ما سره موجود دی د هغې سین او دستخط موجود دی د هغې محبت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره و خو محبت ګوره د نبی علیه السلام سره محبت د هغه د اهل بیتو سره به هم محبت ساتي هسې نه د یزیدیانو د ناصبیانو د خوارجو په صف کې ولاړې د یزید سر وینځي او د حسین رضی الله عنه دشمنۍ ته د ملا تړلي او بیا دعوی کوي چې محبت خو ما کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی او د اهل سنتو کې محبت د نبی علیه السلام د کوم ځای نه راغی نه چې د چا د رسول الله مبارک سره محبت دی دی به د حسین رضی الله عنه او د ټول خاندان نبوت د سیدانو به دی غلام وي غلام هله به دی محبت کې رښتونې ثابتېږي او که نه د یزید ترانې وي د هغه سر وینځي او دی خوا د علی کرم الله وجهه د فاطمی بیبي رضی الله عنها او د حسنینو او د سیدانو سره بغض په سینه کې ساتي د نبی علیہ السلام سره محبت نشته خام محض بغض دی در الصحابه فی مناقب الصحابه والقرابه د شوکانی کتاب دی چې سرکرده د غیر مقلدینو دی وی علی کرم الله وجهه او صدیق اکبر صاحب دې دواړو د مازیګر مونځ په مسجد کې ادا کو چې مسجد نه وروته په لاره روانو حسن رضی الله عنه هغې ولیدو د ابوبکر صدیق صاحب روچت کو په اوبو باندې ځان ته کېنولو او ورته وایي بأبي شبه النبي ليس شبيها بالعلي وحسن رضی الله عنه پلار ابي قحافه مې دنه قربان شه یې د علي کرم الله وجهه بچې و شکل و صورت کې رسول الله مبارک ته تلې ته خو بالکل د رسول الله مبارک غوندې پلار مې دنه قربان شه وعلي يضحك علي صاحب ولاړ هغه خندل دا ټول جماعتونه مني چې د ابوبکر صدیق صاحب مینه د رسول الله مبارک سره ډېره لویه مینه وه د هغې مثال نشته خو د هغه مینه د اهل بیتو سره په دغه انداز وخه سید الکائنات د محبت تقاضا دا ده چې هغه سره هر منسوب شی دا به تا ته محبوب وي مخکې هم درته ګورې ما ترغیبا د سنت طریقو د اتباع یو څو خبرې وکړي بیا هم درته وایم رښتونی محب به هغی د محبوب په محب ته محبوب وي رسول الله مبارک ته پټکې محبوب و خپل صحابو ته په خپل لاس وهلې 200 احادیث د پټکي باره کې ما را جمع کړي 200 احادیث کم لباس چې هغه اچوي ځکه چې هغه ته محبوب دی که ته محب وي هغه ځان هغه محبوب ګڼي نو محب ته به د محبوب وي هغه ته چې څه ګران وه به تا ته ګراني ښه هغه ته خپل نصیب خاندان ګرانو تا ته به ګراني هغه ته مدینه منوره ګرانه وه تا ته به ګرانئ
هغه ته په خپل ځان درود شریف ویل دا ګرانو دومره حدیث دي درود شریف باره کې کته رښتیا دغه محب د درود شریف مخالفت بنه کې بلکې اکثار بکې ډیرواله بکې دیو جنا القول البدی کې امام سخاوی رحم الله لیکلی چې د جنتی ډلې د اهل سنت والجماعت علامه ده چې دی با اکثار من الصلات علی النبی المختار کوي په سید الکائنات به درود شریف ډیر وای دا د جنتی ډلې علامه ده دا د نبی اسلام د محبت مقتضیات دي تقاضی دي نبی اسلام ته ګیرم ډیر زیات خوخوا مبارک علیہ السلام بیا په ګیره باندې نکریزه لګول دا مرته محبوب خپل نه دي کړي بل فعل ځکه د وفات په وخت کې د مبارک په ګیره کې د شلو نه کم وخت سپینو نکریزه هغه څوک استعمالي چې ګیره خو مکمل سپینه شي فعلا د ثابت نه ده د محققین رائے ده و اما قولا د مبارک ترغیبات ډیر ورکړیو د فتح مکه پورز چې د ابوبکر صدیق صاحب والد صاحب راغی ابو قحافه رضی الله عنه بریت ګیرا د سترګو باڼه روزي د سر وختاندار سو تک سپینو مبارک وی غیره واجتنبوه من السواد دا ورته بدل کړي د تور رنگ نه وساتئ وسمه ملګوي خان سبا مولایانو مفتیانو اغیم دا ګیرا عام خلک تورې بس بعضی پکې بیا وی چې مړه کور والته تورولې شو څوک پکې وی چې جهاد میدان کې تورولې شو فقهاو دا ویلي زمونږ استاد صاحب او علماء ټول پیژنې شاه مدیر مولوی صاحب هغه به وی چې څوک کور والا نه یریږي وغي دا خبره کوي چې کور والا د پاره تورولې شي وکم علماء چې مخکې فتوا ورکړي دا ویغیم د خپل بیبيانو نه یریدل ځکه دا فتوا ورکول نشته اسلام کې د ګیره تورول لا ناروا دي او د جهاد باندې ځکه مکه وزمون استاد صاحب شیخ صاحب شهید بوي عليه الرحمه وینن سبا جنگ د بټنو دی مخامخ صف په صف دشمن ته نو درېږي چې ګنې هغه وګوري چې دا سړی سپینګیره دی نو ګنې ته ورته ګیره تورږي چې ډاډه را باندې را نشي د بټنو جنگ دی ماشوم هم بټن والی شو پورا علاقه لوزي او سپینګیره هم والی شي دغه بانم مکوا ګیره باندې تورې سواد دا حرام دی ناروا دی تفسیر روح البیان لیکلی اول ګیره تورول دا د فرعون نه شروع شو زیړه کا سره کا خړه کا نکریزو لګوا حناو کتم بارکه حدیث راغلی حوی فتاوی په یو عجیب روایت دام ذکر کړي په جهاد کې 900 روپے لګول او چې ګیری ته نکریزاله یو درهم دی په لګول وېدات نه بهتره ده یو جزئی فضیلت دی ښا نور کلی فضیلت جهاد کې نفقې ته حاصل لې یو روایت دام علامه سیوطی حوی فتاوی کې ذکر کړي چې کم سړی ګیره سره کوي د مبارک د قول شریف تابعداري کوي ځکه هغه سره مینه ده دغه د خبرې قدردان دی دغه خبره نه گزاري او د ګیره رنگي سره کوي او وفات شي او قبر کې ورته نکیرین راشي ودایو دی بلی ته وی چې د سره گزاراو کا ته نو ګوري په مخ باندې نور د ایمان لګولې د ایمان نور په مخ باندې ښکاری گزارا ور سره وکا ارفق به نرمي ور سره وکا ګیره سپینه پر خودل روا دي جایز دی او کسره دی کنو دغه افضل دی ثواب پاغه کې ډیر دی نو عرض مستاسو په خدمت کې دا کوو چې کله چا د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم مبارک سره مینې دغه مبارک د خبرو سره دغه د اولاد سره دغه د ملګرو سره دغه د سنت طریقو سره دغه د کلی سره دغه د اولاد سره دغه د نسب سره د دې هر څه سره به مینې دغه د دین سره به مینې دغه د وارثانو سره به مینې کنه د مدرسونه ورته الرجی لګېدلې د مدرسې نوم په بد لګېږي انګلیش میډیم سکول ته خو خوشاله او د مدرسې نه کرکه کوي علماو نه کرکه کوي دغه د وارثانو نه کرکه کوي اوسګار خیل ورته ښکاریږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه نشته هغه سره مینه وي نن چې چا دغه مشن نیولې څوک چې دغه په دین قربانۍ ته ولاړ دي چا چې دغه په دین ستغ سپور ته ځان نیولې هر قسم ستغ سپوري وو دغه برداشت کوي حل زلو ته ځان ور کړي دغه خلق به درته ګرانی نو کستاسو د نبی له سلام سره مینه دا ملنګان به در باندې ګرانی دې سره به مینه کوي دې سره محبت به کوي د دې بلا سونه خولوي نو الا بستاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره مینا رښتونی ثابتي ما مخکې عذر کو چې مونږ چې مدرسین یو درس لرو د ورځې
ملګرو ویل چې عبدالحلیم مولوی صاحب بس خبرو کې ما چې بالکل دیو کې او تاسو په پروګرام باندې ماقام نه پس اغستو دی په ما ګران هم دی خبرې هم زما خوښې دي او ماشاءالله ځوان هم دی موږ بس پنګری شي اوس ډاګان کې ګورو بل ما ته غاټ غټ کتابونه کور کې پراته دي هغه کتل غواړم دا تاسو مسخوتن ماته نمبر راکو نو مې چې زلاړ شم مولوی صاحب بیان کې ابل مولوی صاحب مبارک راغلی هغه بیان کوي پروګرام تر یوې بجو چلوي خو ما فارغ کړي وما علی الا البلاغ المبین درود شریف و اللهم صل